کې د سپورټس میلې تابع شوې ده. په دغه سپورټس میله کې به د بېلابېل لوبو 1400 لوبغاړي برخه اخلي. تفصیل ګورو اقبال حسین په دې رپورټ کې. ویل کېږي چې په کوم ځای کې د لوبو میدانونه آباد وي هلته مرزونه د نشت برابر وي او بله دا چې د لوبو له کبله امن ته هم وده میلاویږي. همدغه وجه ده چې په قبایلي ضلع کورمه کې د امن پرمختګ په لړ کې د یوې سپورټس میلې تابع شوې ده. په دغه سپورټس میلې کې به د کرکټ، فوټبال، والیبال، اتلیټکس او کالیوالې لوبې، کبډي او سخه لوبیږي. په دغه لوبو کې به د بره، کوزي او منځنۍ کورمې نه 1400 لوبغاړي برخه اخلي. دغه لوبې به د بره کورمې په چنار، د کوزي کورمې په ساداخار او د منځنۍ کورمې په بدمه کې لوبیږي. د سپورټس میلې لومبه د فوټبال 2 او د کرکټ هم 2 میچونه په ساداخار کې ولوبېدل. د فوټبال په اولنۍ لوبه کې رایل سټیډیم جمشید 11 ته د 1 ګول په مقابله کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال په دویم میچ کې کورم شاهین تیندو یونایټډ ته د 2 ګولونو په مقابله کې په 5 ګولونو شکست ورکړو. همدارنګه د کرکټ په لومبۍ لوبه کې ینګ سټار ګوکی نایټ رایډر ته په 105 منډو او په دویم کرکټ میچ کې صدا 11 پستونی کرکټ کلب ته په 20 منډو ماتې ورکړه. د سپورټس میلې په جوړېدو لوبغاړو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. پړاچینور کې میچونه وشول څه بدامي کې دي اوس دالته دي. نن د پړاچینور 2 ټیمو میچ و جمشید 11 ویمو و میچ مو 2 ګولو سوا ګټلو او مطلب صورت تماشا دی او صورت دغه سکیورټي مطلب کمیټه د پړول مشول ډیر زبردست خدمات متروکو مطلب مت هیڅ مسلات هیڅ نه وشول او ډیر زبردست گیم وشول او دوی نه ډیر زیات خوشحال یو. دغه ملابه د روانې میاشتې تر 28مه نیټه پورې روانه وي. کیمرامین محمد باسط سره اقبال حسین، اقبال، خیبر نیوز، صدا ضلع کورم.